کعب بن اشرف دا د بنو قریظه یو سردار دا ماته پته نشته. مفتی فرید سے په فتاوا حقانیه کې لیکلي دي. فتاوا حقانیه خدا نه ده چې پټي یو مو په 1500 درجه ثواب نه بهتر دی. فتاوا حق ماته پته مم حواله درکې نو ماته ده پته. مرابط الغنم کې د مون نبی رسول الله اجازه ورکړې دي دام د دوی دی. ما ته وګورل دا خبره دی وکړه جواب یې وره. نبی رسول الله فرمایي صلوا فی مرابض الغنم صلوا فی مرابض الغنم وکذا سپارا بو سره زوې صلوا فی مرابض الغنم کوم ځای کې چې له تبلیغيږي انت منځکه معلومی کیدا چې دا کډو چلو باول نجس ندی پاک دي زکوي انت منځ اوکے ده پاک. لیکن مولانا سے دې په دې بل جمله مو آیا کنه تاکي د هغه په استدلالات وکړه او بل جمله مو آیا بل جمله سره دا ده صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعطان الابل. صلوا فی مرابض الغنم د ربوز دګړ چې الله څخه ویل کېږي دګړ چې لو د املاک څخه پځه کې مونږ اوکے ولا تصلوا فی اعطان الابل او د اوخان وغه کې مکوي د اوخان وغه قوم پاک دل ته ولې منی کوي. لا تقربوا الصلاه سکارا نه دي یو جمله د حدیث ذکر کې بل نه ذکر کې صلوا فی مرابض الغنم دګړ چې له پاک څخه کوي کوا لا تصلوا فی اعطان الابل ولې اعطان الابل خب ابل بیا ما يقول لحمه دي اخم فاکری التولي اصل علت بل اصل علت زمادستان دلستان دي زماده ادا ګډه چې متیاز کوي دا راجخت شي دا راجخت شي دا او ټیټ شي دا څه څه دي کنه ګډه چې متیاز کوي ټیټ شي لږ ځای کړای نو دا هغه مخصوص ځای کړل دي او ظاهر ده عاقل سړي خو د متیاز په ځای کې مونږ نه کوي. نو مرابط نه هغه ځای نه مراد دي په متیاز کړي په هغه ځای کې خو عقل ولا څه کې چې لیوالي په هغه ځای کې کینن سلام مزياد مراد نه هغه غاړه ده التکړه چلیم وی او تراعیم یا پکې وګم کې ډولې سره کې چې په دې کې هم یو مخصوص دی پکې هغه جوړ کړی دي نه هغه پاک ځکه کړي چلیم چې متیاز کوي اولاد تصلوا فی آسان الابل اختی متیاز دي ماشاءالله. بمبه کوم ځای ده بمبا او په اسمان کې او بل شاولې شاته دي شاولې شاته دي هغه ټول ځای لړلې نو حدیث زما حجت شو چې د اوخانو په بوز دي لکه نجس دي او د ګډو کې لوم نجس دي هغه ځای نه د ککل کړي کوا د دې ککل کړي مسوا په خوشو ور باندې کړي دا زما درایل ګوري چې هغه کې ملي باب قتل كعب الاشرف دا د بنو قریظه په سردارانو کې وکړه او محشد لیکلی چې قتل د شوی دی پر ربیع الاول 3 هجری کې لیکلی دی کنه ربیع الاول 3 هجری کې او بعض علما وایي چې نه پر رمضان 3 هجری دا ربیع الاول لیکلی دی او بعض علما رمضان 3 هجری دی. مولانا صاحب د ظالم په څیر کاو د بد شاعر د پیغمبر علیه السلام حج وکړو د پر شیرونه او د پیغمبر مبارک په کبه پکې او نوم به پکې د نور خلق ورته راځي. څو ورته شاعران په اخر کې خپل نوم خلي کړي نوم به خپل پکې نه وي د اهل مکه او د یو شاعر نوم به پکې ولیکا او د بل ځای نوم به پکې ولیکا او شیرونو په هغه زمانہ او ټول څو خلق شیرونه او په مجالسو کې به شعر او شاعري مظاهره به او د هغه شعر او شاعر ته وته ویل کېږي مشاعره به نبی رسول الله مبارک دې سپیرنه ورته نو دا هغه د قتل منسوبه جوړ کړو دا غي بیان ده. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله امام مديني مراد قال ان سفيان بن عيينه مراد عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول قال بكر ما النبي من لكعب بن اشرف من يستعد لقتله فانه قد آذى الله ورسوله فقال له رسول كريم بزرر
ولې ایذاء الرسول ایذاء الله او په سوالو کې الله ته ضرر نشي رسولي نو بیا معنا لازمي اخلوها ذکر د ایذاء مراد نه غضب الله په غصه کړي دي غضب سے مراد او غضب استقام په الله په اعتبار د معنا لازمي کې انتقام او سزا ورکول د ویل کې مخکې نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ دا انصاری صحابي د بنو عبد الاشهل قبيله سره تعلق لري هغه وی یا رسول الله ځکه من کې خو تصریح نشته کنه بي اتحب ان اقتله دا الله رسول من کې اشاره ده قتل کړه ته وخت دې مړکم قال نعم قال فاذن لي ان اقول شيئا ما اجازه راکا ان اقول شيئا جزست دروغ پکې وې ما دروغ اجازه راکا ځکه دا څه پیدا شم ولي وحيده بجو او حيله خامخا دروغ ما نکېږي ما راکا قال قل او فرمایل علم کې قل او آیا درې زینو کې دروغ جایز دي ها یو په جهاد دا یو جهاد دروغ جایز او دویم په صلح بین المسلمین او دریم چې خدای د نه خفه یو تیر ادا کوي الکه چې خدای در نسی خفه یو تیر ادا کوي او تاسو لوی لیست د تول کې چې وخت امر راوړو شرګان امر راوړو ویجی امر راوړو پلان کې چې اخر کې تور باټینګ نو باندې کله پاتاو او تاسو کې زره په تور باټینګ اړیاو نور دې سم یو نه اسري اسره راوړل دې وخت نه خلاص د توریه کوشش د توریه کو کنه کې د دروغ اجازه درته ولې صاحب واس کې او بعد شینی او د خدای د خاوند کې چروان راشي طلاق ته خبره نو بدلېږي او دا خلوی نقصان پیږي نو دا چې قتال دی د کافرانو سره یو کافر وجل دي د اجازه ولا ورته فاتا قران د محمد بن مسلمه کافر نشرت هذا قلاو سمستا او دیم کلاستا په مدینه منوره ما لیدل یو دلنا سو دل ورغلی او صاحب من د قلا دومره غټ غټ دیوالونه دي چې حیران شي غټ غټ دیوالونه یو دیوال کې چې کومتیګه لګېدلې ده نو د خر عمره او د سنډا عمره او د ادي عمره خاصه ګټم زه حیران یم چې دا تیږي دوی دی دیوال ته جوړې شي زماره د میز عمره د میز په دومره یو او داسې طریقې سره د ګوري چې په سیده داسې سیده او داسې یو دیوال به کم از کم الله مې دې نه نيسي په غلطي خطا نشمه یو بس دوه غزه او درې غزه یو دیوال او بیا د دیوالونو په غاړه کې هغه شي دي خبرې مونږ د دې ګډونو تاسو دې برجونه او په کوټو کې دنه کوټي دی وړي او هم د تیګو د کانو جوړو ناشنا قلاوت خو برکت پني تا د مرو زمان سره ګرځیدل دا او د دیوالونو آثار دونه دیوالونو سره کلا راځي کار دي په نومو د ریبر مرګرو د چته یاره دې له هغه فیم ته په شار وټه قلا او دا کې چې په ټول د بنو کوله دا ولا مو د مدینه منورې نه بار ده دا یو 3 کیلومتر دی 15 کیلومتر افا دی ولا فقال يا رسول الله تحب ان اقتله ذك عليه السلام كنايه لفظ زمان استعمال کر قال نعم قال فاذن لي ان اقول شيئا من الكذب قال قل راغب محمد بن مسلم فقال ان هذا الرجل نبي عليه السلام ته اشاره وکړه الحمد طریقه جوړیږي ان هذا الرجل دا سړی الاسلام عبد مراد ان نبی عليه السلام د محمد بن مسلمه ځان مرګري کوي د کعب سره اعتماد به اخري قد سالنا صدقه زمونه صدقه غفتلا سال منا وانه او دې رجل قد عنا من قليل بمشقت كجوليو کله باندې جنگونه کوي کله زکاتونه غونډي او کله صدقه اهلي ظاهر کې وإني قد أتيت قتال راغلم أستسلمك سلف قرضنا غوالما صدقي غوال قرض غوال ناقه فوي شو قاعب كنا وقيم مندلا قال أويكاب وإذن هم دارنگي لك سنك أسبستومان والله قسم فالله لتملنه استومان بشي پدبان دي صبرك وستاي لك استومان بیا بڑی استومان شي وإذن كما تملونا
الآن كما تملون الآن لكن اوستين سومانه لتملنه في الاستقبال فزمانه د مستقبل کې بدینه نور سومانه شه نو قال محمد ابن مسلم ورته ان قد اتبعناه ذ اتباع کړه فلا نحب ان ندعه نو اوسې پرې خو دې نشو پرې خو دې حتى ننظر نظر کو الى اي شيء يصير شانه شانه کم خوا ګرځي بشانه هلاکت طلاق دې فری او کشانه ګټه دلته نو بیا خو دې پرې خو دې وقد اردنا من اراده کړل ان تصفنا بمغ قرضا کې وسقا او وسقين وسق شپېتو ساعه سو تویل کېږي شپېته ساعه تجرا یا دوا شپېته شپږشلې وحدثنا سفيان وي حدث سفيان استاد سوق د من کدار شه عمرو بن دينار نو سوي سفيان وحدثنا غير مره بدا حديث من عمر یو قرات بار ویلي ولم يذكر وسقا او وسقين دا غنه دی ویلي دا وتموي چې افيه وسقا او وسقين په دې حديث کې وسق او وسقين شتا وقال اورا فيه ګمان کوم چې په دې حديث کې وسق او وسقين شتا دا قال فاضري ما ته تاسو کړی فقال نعم ارهن نو دوه تسوي نعم در قوم درتا فقال او كعب بن اشرف نعم در قوم وارهنوا لما سرهن کېده توصيل لپاره خلک ګروي غاڼه یک دینو قالو دی ورته معلومه کې دا چې واده محمد ابن مسلمان او نور مرګري مرسل دي ايو شيء تريد شيء غواړي نو قال هغه پاجب لا محرمي ورته سوي وی ارهنوا لنساءكم حضرات رهن کې حضرات غاڼه کې څونه غواړي در کوم ځکه دوی کجوري ماته مالدار خلک قالوا اخي ورته كيف نرهن كنساء انا حضرت رسول رهن کو وانت اجمل العرب ته ډېر ډولې د عربونه چې زمون خدای در باندې مې نشي او د سره خوخي شي بیا بس کاو تاسو نشو کول قال فرهنوا لي ابناكم زمن نظر رهن کې تما خدمت مزدوري وکړي ترڅو مو کجوري نخلاص کړي قالوا كيف نرهن ابنانا څنګه د رهن کو زمن کول فيصب احدهم في غور بکی یو د زمن زمونتا یا بخره په پیغور مړه دا خپل پلار په یو وسط کې غاڼه کړي ته خپل پلار په دوه وسطو کې غاڼه کړي فيصب عار او پیغور بکیږي یو د دوی ته فقال سبو ته وی دا پیغوري بوته ته یا فيقالوا روحنا د پلان کې بچی ران چې دی بوسط او وسطين هذا عار علينا ولكن نرهن كلا مصغر بذكر رهنكو لا مصغر توي صغر بذكر رهنكو قيمه شيء ده قال سفيان اني السلاح فراتنا صغر فواعده يوم السنه وعده وكلا ان ياتيه كرادي بدا محمد بن مسلمه كعب اذا اعظم صغر راولم فجاءه راغب محمد بن مسلمه ودي كعب تلين شبه ومعه ابو نائله مرسراو هذا كعب بن اشرف اخيا في رور دي ذري داعي رور دي وهو ذا ابو نائله رور ذا كعب دي من الرضاعه داعي رور دي تاسو پیګه په خبره دي مرسرا راغی دغه سلکان دي حقیقي دي کړی ابو نائله سلکان انصاري او دیم د بنو عبد الاشحل قبيله نه دي وهو اخو كعب من الرضاعه ويګه ندي ولا आवाज ورکا یا كعب بن مالك هغه وتوي ثلاثه راځي فدعاهم نقبل الكعب الى الحصن ثلاثه فقلا دیوال فنزل اليهم نقد ورتوي كعب اين تخرج هذه الساعه في وقت كم قوزه فقال كعب ورتوي انما هو محمد بن مسلمه دوست میرے واخي او زمارور دي ابو نائله سلكان دي زمارور سلكان ابو نائله دي وقال غير عمر سفيان وی دا مخکې الفاظ را تخپل استاد عمر ویل دي او د عمر نه علاوه نور استادان را تدا الفاظ ویل دي چې قال خذ وتدوي اسمع صوتا اسري اورم اواز ترى كاني يقطر منه الدم دا سه आवाज لکه چې ویني د تسيږي یعنی دا आवाज ما تخنف کوي دا لکه د شپې دا आवाज نه معلومیږي دا چې ټول आवाज نه څه پته لګي په موږ ویني څه دل کې نه د هلاکت نه دا موزه دی وخت شپام دا او आवाज د خطرې غونډې دي نو او چې سړی راځي بل وجنی کنه دا आवाज کې خامخا سنت طرف وي आवाज نه پته لګي نو قال انما هو اخي محمد بن مسلمه دي رور نه مراد دلته کې رور نو دوست مراد ورضيع رضيع نه مراد راځي بچي مغه ستې راځي ور مغه ستې ابو نائله دي او خدای في ذنه پارام کړه ان الكريمه اذا تمنصري لو دعي فقبل شيء الى طعنه نزبازيتا بليل بليل پشپک الى اجابا نزبازيتا میں سو بلیم دم تلا به پارمودا اي سيزنه
ان الكريم لو دعيت أبلغي ندبادات فشبكي لأجاب. قال راوي وي ويدخل محمد بن مسلمة يا يدخل يا يدخل داخله ځان سره دوه سړي ځان سره نور ملګری کړل. مجموعه قافله د څو شوه یا د درې و د څلور. که هغه ابو نایله وسره اخلي دوه هغه نه سوي څلور شو او که دوه مجموعي اخلي سره د ابو نایله نو مجموعه څو شو. قيل سفيان أسمى من عمرو دا غنور نمونه د عمر غشتي دي. قال سمى بعضهم دبار غشتي دي. قال عمر جاء معه راسل وكل ابو محمد بن مسلمة دان سره دوسري سوا دا ابو نایله یا دا غسرا نو فقال اغل هدايات ورکړي. ابو محمد بن مسلمة خپل مرګ له هدايات ورکړي. توي ورتا په چې دې څنګه خوشي کنه د خوشبو له راځه مخاله هر وخت خوشبو استعمالي نو زبر جلبو مذهب وطن کی راستہ کته کا ډېر خپل خوشبو د لګولو په چې څنګه سر کته کی زبر دی وستور دي ته متاس وړا ورکړي وطول به واه دا هدايات ورکړي. نو فقال محمد بن مسلمة اذا ما جاء ما زايد وقال غير عمر مسروق لي ابو عبد بن جبر او حارث بن اوس او عباس بن بشر نور دل استادان یو استاد عمر دي الفاظ داغلي او دا بعض الفاظ د دې استادانو بيلي دي. قال عمر جاء معه برجلين قتلا عمر وجه ذو خليدان ترى وسوا دا ابو نايلن يا دا ترى فقال بيتنا اذا ما جاء إني قائل آخر النبي يقول كيف يفترض فأشبه بيوم به إذا رأيتموه إلا تقول يكوي نيما لرا استمتعت جدا قادر من رأسه من شعر رأسه فبيحطوه السر دونكم يأخذوه فاضربوه فالناس بالنساء بيا دونكم بالنساء فاضربوه تفسير دونكم. وقال مرة أو عمر وتبدل تأثير ثم أشمكم جديد ترنا أولي سمويكم فتاسوا بين يوما كتاب بها قادر شيء. فنزل راكون قاعد إليه جد متوشحا توشيح برستو بترمذي بخاري كراشي توشيح دي تويلي كي يو صادر کے سلیدان ران غفتی توشيح مرتوي اشتمال مرتوي مخالفة الطرفين مرتوي یو صادر یو هغه داسې صورتي چې دا یو صادر د دې طرف لاندې یو پلو ورو باندې دی ورته او دا بل پلوي د دې طرف لاندې ورو باندې دی ورواټي دلته وته دا به غټ غټ صادرونو کمیس پرتو بینو یو غټ صادر وو دا نه تو کې نو دا یو پلو د دې طرف لاندې ورو باندې نه اتا دا هي طرف د دې طرف لاندې ورو باندې په دې بغلې ورواټي په دې وکا او دا بل طرف د دې طرف لاندې ورو باندې په دې ورواټي او شاته وته نو مکمل سره پټي متوشحا تو تفصیل روان دي توصيفا مقابل فهو او پدا کعب جو په حال کې ينفق منه ريح الطيب تقول مهم وي د خوريدا نو فقال نقول محمد بن مسلمة ما رأيت اليوم ريحا ما رأيت ريحا كاليوم ما رأيت ريحا كريح اليوم ما رأيت ريحا كريح اليوم هذا كان اجزاء الكودا اطيبا او غير عمر الى غنور استاذان دي غيب كده لفظ ویلې دي. قال كعب جواب کیوي يعني اعتر سيد العرب ما سره ډیر زیات اعتر غزلا او دا اعتر د سردار د عربو د دماغ اعتر بجنه ډیر دماغ د خدای عتر بین وخت د خامخا کوله اغه معتر د عتر وخت او عتر کوله د عرب عتر څه ملي اعتر ما سره ډیر زیات اعتر دا بعض علماء وجد اعتر نساء سيد العرب تفسيره بتديك بدي اعتر نساء سيد العرب سوف كده سيد زائد سيد اعتر نساء العرب وغير ما زائد سوف الى سيد تصحيح سے نہ بگی لسته وي سيد اعتر نساء دانت سيد العرب هو اعتر نساء ما سره موجوده ده او اكمل نساء العرب حقيقة الفوز للبوليكو. قال عمر فقال محمد بن مسلمة أتأذن لي أن تشم الأسى إذا كنت تلتبتم نعم فشملوا ثم أشم بيبوين تدا سر دكعب فمرقلوا فلو نمرقلوا نيلك سستيو شوا ثم قال نبيع قوي أتأذن لي دوباره إذن كي يوضا بيا بوين كم دير خشتاو
فلما استمكن منه چې بیا ولا سر سنگ وی کنو کله کې د ویختونه ونیو وی دوغنا کوم نه پښتو ہے کنا مقدر نتیریږي فقتلوه فدغید سارو ثم اتوا النبي عليه السلام فاخبروه عليه السلام به خبر نو ګورا یو خبره دې کې واته کم سره چې حج د پیغمبر کدا مسلمان دی او کدا کافر دی واجب القتل بلکې نو تر ته ناشته وې ما دا کله کافر او يهودي که یو مسلمان مرتد شي په سبب د نبی یو مسلمان مرتد شو په سبب د نبی نو نور مرتدین که توبه واسي نو په توبه واپس مسلمانۍ او که یو مسلمان پیغمبر ایو نبی انکار جواز زمون پیغمبر نه هر پیغمبر ته چتا وکړه نو جماهیر کوئی دین توبه دی واسي مسلمان بشي لیکن محققین فقها وی چې دې په توبه نه مسلمانۍ بس واجب القتل دائما سب النبي او یو مسلمان ایو نبی انسان دا زمون د پیغمبر مبارک کړي بشار نو دې کو واپس توبه او باسي نو محققین فقها ولیکي چې په توبه نه مسلمان دا کافر نو د پیغمبر حج وکون کې یو مسلمان دې کې کافر دی واجب القتل شو دا ګور دا کافر دی واجب القتل یو دا معلوم جهاد کې دروغ وایي دا معلوم شو دا كعب ابن اشرف د پیغمبر علیه السلام سره عداوت دا معلوم شو او د حضرت محمد ابن مسلمه رضی الله عنه په حاضر معلوم شو او جهاد کې الحرب خدعه یو طریقه جوړول هم ته معلومه شو یو طریقه جوړ کړه او سړی مردار کړه بس کومه دا